د محدثینو کې یو لوی محدث دی امام ابو حاتم رحمه الله. د احادیث مبارکو د ذکر سره دومره محبتو چې په سفر تللی دی، په حالت د سفر کې دی، احادیث مبارکه زده کوي، پیسې ختم شوي، 2 جوړې جامې ور سره وي، په بدن یو جوړه پرې خو دا هغه 2 جوړې خرڅ کړي، وې په دا یو جوړه به گزاره کو، او چې کومه پیسې ورته میلاو شوي هغه ځان له خرج کول په قلم او دوات او کاغذ باندې او احادیث مبارکه زده کول او ځان سره لیکل. دغه امام ابو حاتم رحمت الله علیه فرمای چې هغه د کپړو پیسې ختم شوي، وې زما سره بل ملګرو مونږ ځان له یو ځای په کرایه نیولیو، مونږ به سحر لاړو د خپل شيوخ خواله دا غینه به مو احادیث مبارکه زده کول، ځان سره به ملیکل، ماقام به واپس رالو. نو وی زما سره پیسې ختم وي، د خوراک او اسکاک سنو، وی یو ورځ دغه سراله چې سحر لاړو احادیث مبارکه مو ولیکل، زده مو کړو، چوټیو شولا، زم کور ترالم، ملګریم لاړو، خو زما سره د خوراک سنو، ما په وبو گزاره کوله. وې دا غورز او شپه تیر شو، سبا سحر بیا زلاړم، بیا مې احادیث مبارکه زده کړو، هغه ملګری مونږ واپس په چټه کې رالو، هغه ملا خپل ځای ته او زمرالم خپل ځای ته، د خوراک سکاک سنو، بیا مې د غورز په وبوس کولو، شپه په وبوس کولو تیر کړه. وې په درې مورز چې سحر کې دا ملګری رالی، نو ما ته وی زونه درس لا، ما وته وی چې نشم پاسې دی، بدن مې رپیږي، کمزورې ما، ولې؟ وی ما ورته وی چې ستان نشم پټولې، ته مې د درس ملګری 2 شوارو زو شو چې ما سره په بس کړی، ما ته د خوراک څه نه دی میلاو شوی او نه را سره پیسې شته، اوس هغه هم درس ملګری هغه سره صرف 1 روپۍ و، نو دا څه به وکړو چې دا به نیمه ستاشي او نیمه روپۍ به زما شي، نو په دا نیمه به خوراک وکړو او دا نیمه به خپل کرایه کې ورکو. دومره د فقر او تنګي حالت دی، خو بیا هم د شریعت او د دین او د احادیث مبارکه او ذکر ته پاتې نه ده. یو بل محدث دی یحیی ابن معین رحمه الله، د پلار معین رحمه الله د سرکاري نوکرو، خراج به راټولو، چې کله دی د خپل نوکرې نه پنشنی شو، د ټول سرمایه را جمع کړه، نو 10,50,000 روپے دا د سرمایه وا، او د ټول پیسې د خپل بچی یحیی ابن معین رحمه الله ته ورکړي، وای دا پیسې ستا پیسې دي او دا ته ځان لپاره خرج کستا ملکیت دی. یحیی ابن معین رحمه الله هغه ټول 2.5 روپے دا ټول پیسې د احادیث مبارکو پس دکړه ولګولې، او دومره فقر تلاله چې خپل به خپل به ګرځیدو، د پیزار پیسې مر سره نه وي. نو دا الفاظ چې د قیامت په ورځ ویل کیږي چې پیغمبر به وایي چې یا الله دا خلک چې قران پرېږو، نو دا صحابه او تابعین او تبع تابعین او هغه نیکانو ته نه ویل کیږي، با دا هغه خلک چې قران ته شاکړي، د قران سیګ ناسکانا تعلیم تعلم دا ورته یو بے فیدی شسکاری. نو موږ دا نه وایو چې تاسو سکولونه هم بند کې او کالجونه هم بند کې، یونیورسيټي هم بند کې، ځکه خلک په دې علماو پسې او په دې مدارسو پسې قسم قسم پروپاګاندا کوي کنه. موږ دا وایو چې تاسو په دې مونږ کې موایې کنه چې اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، دا له ماشوموالي نه شروع شي، سپینګری شي، په تخته شي، دا قدواوي خو پوه نه دا د سوي. نو موږ صرف په فی دنیا کې پراته یو او فی الاخره مو پرېخه دي، فی الاخره تاسو په میث باندې ملاويږي، تاسو په فزیکس باندې ملاويږي، په بایولوژي نه ملاويږي، دا ستاسو فی دنیا والدي، پدې به ته ځان نوکری کې، پدې به ته د ملک ترقی راولې، پدې به ته ایجادات کې، دا ستاسو فی دنیا والدي. فی الاخره ولستا قران او سنت دي. نو مونږ له ماشوموالي نه د بوډاتوب پورې دغه دعاګانې وایو،
خو په دنیا باندې مو عمل کړی دی او په آخرت باندې مو ځان نه دی پوهه کړی. نورونو دا ځان سره تسلیم کو چې دا زموږ کمیشتا چې کله مو تسلیم کړو نو بیا به د پوروالي سوچ کو چې تسلیم کړم نه ده کنه دا قران کده الحمدلله شروع کیږي او په والناس ختميږي او بیا د الحمدلله شروع کیږي او بیا په والناس ختميږي کنه نو زر پیری به ختم شي او چې په مونږ کې دا احساس نه راغلی چې مونږ کمې کړي دي کنه نو مونږه د بچو ته د تعلیم د تربيت سوچ نشو کولای. اول به احساس پیدا کو چې او ما کمې کړي دي زمانہ کمې کیږي زبر دې په باره کې جواب ده یم چې کله دا احساس پیدا شو نو بل قدم به زما استاد بیا په سمځه لګي مونږ به وایو چې د دې کمی تلافي او پوروالي وشي. الله دې دا احساس مونږ کې پیدا کړي.